بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا وخت په حلقه پی کې 26 کې د پاکستان تحریک انصاف د غلوی ورکر کنونشن کېدونکي دی چې ورته سابق ډیرکټ چیرمن و ام پی ای سعید فارجان بچا تشریف اوري کړی دا روان دي. د سره سره د پاکستان تحریک انصاف چې څومره ورکرز دي، کارکونان دي، عہدیداران دي، د انصاف یو ټوینګ دي، د سره سره په ګڼ شمېر کې چې په دغه ځای کې خلک موجود دي. تاسو به ښایو براه راست د پاکستان تحریک انصاف چې څومره ورکرز دي د هغې جذبه چې ده نو بالکل قابل دید ده او د هغوی د خپل سابق ام پی ای سعید فارجان بچا ډېر سود هرکلی وکړو، ډېر زون هرکلی وکړو او تاسو وینئ دغلته کې چې دی نو د پاکستان تحریک انصاف د انصاف یوت وینګ، انصاف لایر فورم او سره سره د پارټۍ جی بالکل د سید فارجان باچا چې دی نو د هغه ډېر سود او ډېر زون هرکلی وشو او کارکنان چې نو بالکل د یو نوي جذبې سره او د ولولې سره چې دی نو د هغې استقبال یې وکړو. تاسو وینئ د پاکستان تحریک انصاف ټول لیډرشپ چې دی د پی کې 26 هغه دلته کې موجود دی. मेहरबानी के इलेक्शन कमीशन में कमजोर रहेंगे। मेहरबानी के सिक्योरिटी और बंद बर्खास्त की जगह राशि रस्ते खाली कीजिए। मेहरबानी के जी احساسات مثبت ډېر په ګڼ تعداد کې چې خلک جی څه به وایي د خلکو جذبه چې ده ډېره قابل دي. د څه به وایي جی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټول رومبې د الله شکریا ادا کوم، په کرباو پرې د الله شکریا ادا کوم چې مونږ ناچیز او دا چې هغه الله تعالی د مینې وجه خلکو قانون کې مینه اچولې د عمران خان لپاره نن دا خلک څومره په ګڼ راوته زما سره تاسو الفاظ نشته چې د عوامو ته شکریا ادا کوم. ډېر مهرباني. جی بالکل سابق ام پی ای و ډیرکټ چیرمن سعید فارجان بچا تاسو واورېدل د هغې احساسات چې دي، د هغې کوم رایټ چې دي هغې تاسو واورېدل. هغې د حلقې د ټولو ورکرانو د چې کوم تنظیمي عهدیداران دي د هغې ټولو شکریا ادا کړه. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ایتن دې مهامه خو ته ګل تاسو ویډیو وایي تاسو ټول اعزاز के बंदी को मुझे को कोई तरह का इंशाल्लाह लगी लगे ना इससे बड़ा प्रोग्राम महतरम दिखाओ कोई तरह لك ايه خلينا ستيج من الغالي خلاص
میلمنو ته د ویلکم دپاره او د شکریې لپاره اجاز خان ته بلنه ورکوم. اجاز خان د رڼا به چې راشي او په مختصر الفاظو کې میلمنو ته ویلکم وکړي. اجاز خان بلکې زمونږ خلک دا دي چې خلک راغونډ شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د شروع کوم چې الله شروع کوم چې بهونکي مهربانه دی. زه چې پنډان ډک ته ګورم نو خبرې رانه کړې وړېږي خو زه د MPA صاحب بیا د ټول ضلع قیادت ډېر زیات مشکور یم چې هغوی په دیوانو باندې اعتماد وکړو او بیا خاص توګه زمونږ په خاندان باندې اعتماد وکړو او زمونږ په خاندان دا اعتماد وکړو چې دا پروګرام به په دیوانو باندې کېږي او دا به تاسو ارینج کوئ. په دې کې زموږ سره ډېر زیات خلک ستړي شوي دي او په خصوصي توګه زه د جمشید ماما داسې زه د پارکلو ایس وکیل صاحب کیسر وکیل صاحب وقار خان مفرد خان داسې چې دوی اینی ټایم راغلي دي او زما رهنمایي کړې ده او دوی ویلي دي چې دا داسې وکړه دا داسې وکړه سر راغلي دي او مفرد خان سر زه لا نوم پاتې دی چې سار راغلی او دیره کې وو بیا هغه چې ما او هغه دې پنډای ته راغلي یو او مونځ یې هم دلته وکړو او ډوډۍ هم دلته وخوړه نو زه د هغه خصوصي شکریا ادا کوم او تاسو ته وایم چې د هغه لپاره کلیپ یې وکړئ. بیا په خصوصي توګه د عمران خان ډېر زیات مشهور یم چې هغه په بنیر اعتماد وکړو او بریسټر ګوهري چیرمین کو دا د بنیر یو ښکاره ثبوت دی چې د بنیریان ایماندار خلک دي دیانتدار خلک دي وفادار خلک دي. انشاءالله بریسټر به په دې منصب باندې چې عمران خان ورته کوم حواله کړی دی کیسر خان ایډوکیټ او نور چې څومره ملګري دي د هغوی په مشرۍ کې یوه غټه قافله کیسر خان ایډوکیټ او نور چې څومره ملګري دي د هغوی په مشرۍ کې یوه غټه قافله د بلپاڼې نه کیسر خان ایډوکیټ او نور چې څومره ملګري دي د هغوی په مشرۍ کې یوه غټه قافله په هغې ته به ټیسټ نه رسي او انشاءالله چې عمران خان سرخروج شي هغوی به ورته د چیرمنشپ واپس حواله کړي څنګه چې هغوی په میډیا ټاک باندې ویلي دي. نو زه د عمران خان ډېر زیات مشکور یم چې په بنیر اعتماد کړی دی او په بریسټر ګوهر اعتماد کړی دی. بیا په خاصه توګه د دیوانو ما خلکو ډېر زیات زموږ سره تعاون کړی دی کوآپریشن یې کړی دی او په ګڼ تعداد راوتلي دي. په دې چتونو ته ګورئ په دې پنډال ته ګورئ د تمام دیوانو به ډېر زیات مشهور یم چې هغوی په ګڼ تعداد راوتلي دي. بیا په خاصه توګه د میډیا د رول ډېر زیات مشهور یم خو هغه هر یو میډیا والا دی چې پردل نوم وایم نو کېدای شي خطا شي رانه خو د ټول میډیا والا زه چې په ضلع بنیر کې 3 ځایه کنوینشن دي او زه چې ګورم نو د بنیر میډیا ټول زموږ PK26 ته عزت ورکړی دی او راغلي دي او دې پروګرام نه خپله ورکړې ده کوریج کې د دوی لپاره کلیپ یې وکړئ. بیا په خصوصي توګه زه د ګاګرې چوکۍ د دیواناوبه چوکۍ د ټولو پولیسو که هغه ټیمي پولیس دي که هغه دا نور دي ډېر زیات مشهور یم چې هغوی موږ له سکیورټي راکړې ده او زموږ سره یې په دې پروګرام کې ډېر زیات تعاون کړی دی او ساتھ یې راکړی دی. بله د دیوانو په والي سره زه خبره وکړم قافلې اوس هم رانه روانې دي خو که د دیوانو باندې بازار ته تاسو ګورئ دا داسې ده لکه موټروی داسې تاسو په نور بنیر کې هم ګرځېدلي یې خو دا د فخر باچا په دیوانو باندې یو سود و چې هغه د دیوانو لپاره کروڑونو روپۍ پړ
معزول کو او د دیوانو باروړي ډبل وې کو فخر جهاد زنده‌باد سید فخر جهاد زنده‌باد او تاسو وګورئ دا منصوبه دا کمپلیټ نه ده خو ان شاء الله چې دا کمپلیټ شي کپټین وګړي لګي پدې با سټریټ لایټ لګي ان شاء الله چې د فخر باچا ودا احسان د دیوانو با خلکو یې روي نه چې کله الیکشن شي 8 فروری شي نو ان شاء الله چې دیوانو با سټیشن با فخر باچا پاکستانیان ګټي خو چې د نورو پارټو ووټ پکې نه نو فخر باچا معنا خوشاله زه د کامران خان ته ویلکم کوم چې هغوی راغی او کیسر خان ایڈوکیٹ امیر چې څومره ملګري دي د هغوی په مشرۍ کې یو غټه قافله کیسر خان ایڈوکیٹ امیر چې څومره ملګري دي د هغوی په مشرۍ کې یو غټه قافله د تلپاڼې نه کیسر خان ایډوکیټ امیر چې څومره ملګري دي د هغوی په مشرۍ کې یو غټه قافله دغه د سیواګري کسان راپوس کړي د سټیج نه کنه نو دا سټیج نه خوش وكل دول مدد الحسي جفل تقريب مختصر الفاظ وكيكي كدينا بلسا رغوان ما أمير زين خان شغال أشياء بمختصر الفاظ وكي نازلين دام خاطب شيء أمير زين خان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وتعز من تشاء وتذل من تشاء زمان ذي خلقي انتهائی عزتمند مشرانو کشرانو انزورو او خصوصا تاثیر شغرزی عزتمند مشرانو کشرانو زه نن ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم ځکه چې په یو شارټ میسج سره تاسو یې چې په فیسبوک نشته په میډیا نشته صرف یو بل ته ورته ریکارډونه کړي دي او نن تاسو یې چې په دې کوټو باندې په دې چترو باندې په دې پنډال کې ځای نشته نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې دلته د پاکستان تحریک انصاف تم منتخب نمائندہ جناب سید بار جهان باچا جناب سید سادات جهان باچا هغه کوم خپل نمائندګي د عوام په منځ کې کړې ده د عمران خان هغوی جن هغه ګوټ ګوټ ته رسولي دي نن ځکه د هغوی په یو خبره باندې عوام لبیک ویلي دي او دې پنډال ته راوتي دي او انشاءالله تعالی کوم چې حکومت اعلان کړی دی په 8 فروری باندې دلته کې به الیکشن کېږي او نن زما ټول پارټو ته دا خواست دی چې دا تاسو وینئ دا صرف یو بل ته موږ ټلیفونونه کړي دي نو مهرباني وکړئ خپلې بسترې بول کې او دا په دې باندې لیکېږي چې زه دله بندي کوم زما
سره اعلان وکړه دا بغیر لالچ راوتلي بغیر لالچ نه دا د خان صاحب مینه ده دا د خان صاحب او خصوصا زمونږ دپاره د خفګان خبره هم ده او د خوشحالۍ خبره هم ده ځکه چې موږ د عمران خان زمونږ سابقه وزیر اعظم ډېره غټه شکریه ادا کوو چې هغه د بنیر په عوام باندې د KPK په عوام باندې او خصوصا په ضلع بنیر کې بیرسټر ګوهر باندې کوم اعتماد کړی دی د تمام پاکستان د ټولو نه کومه غټه پارټي ده د هغې مشري نن بنیر ته راوړې ده زه د عمران خان ډېره غټه شکریه ادا کوم د خپل طرف نه او د بنیر د عوام د طرف نه او زه د پروردګار نه تاسوات کوم چې کومه بوج کوم اعتماد هغه د بنیر په عوام او په بیرسټر ګوهر باندې کړی دی چې په هغې باندې انشاءالله پوره وغېږي او زه خصوصا سالار باچا راغلی دی هغه ته دلته کې پراتق هرکلي ویم خوشامدید ویم زه د تمامو مشرانو د کشرانو د دې حلقې چې څومره مشران دي څومره قیادت دي د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم خصوصا د یوسي دیوانه بابا د ویسي دیوانه بابا زه خصوصا شکریه ادا کوم چې هغوی هر وړوکی هر مشر هر کشر راوتی دی ځکه چې دا عزت د دیوانه بابا دی او زه د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم ډېره مهرباني ټولګیوال زموږ سره کم دي دا یو ریکویسټ پر ټولو مشرانو ته کومه چې مختصر خبرې کوي ځکه مقررین زموږ سره ډېر زیات دي او ټایم چارج واپسي کړي د دې نه پس ټولګي زموږ سره زموږ یوټ سره نشته راغلی پرزنټیشن به حسن سردار کې زموږ د ضلعي کوارډینیټر دی حسن سردار په بدل مرحوم چې راشي او په مختصر الفاظو کې د مرحوم شکریه ادا کړي حسن سردار نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله پاک د هغه قوم حالت نه بدلي کوم قوم چې خپل حال بدلولو په خپله فیصله ونه کړي نن زه د PK26 دا څومره خلک چې راغلي دي د دې جذبې ته چې ګورم نو انشاءالله دې دا 8 فروری نه مخکې خپله فیصله د حال شیخ په حق کې کړې ده تاسو د ضلع بنیر د ګوند نه راغلي زموږ درنو مېلمنو ضلعي قایدینو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو په دې دومره سخت وخت کې د خان صاحب سره لکه د غر ولاړ یې دې خلکو به وایي چې موږ به تحریک انصاف خلکو زه دې میډیا والو ته وایم چې راوړی ډنډې اوچتې کړې خپلې ختم وکړه که نه دا تاسو ختمولی شئ تحریک انصاف د پارټۍ نوم نه دی تحریک انصاف د یو مقدس تحریک نوم دی دا د یو جذبې نوم دی دا د یو نظریې نوم دی انشاءالله که هر څومره هتکړۍ استعمالېږي را روان وزیر اعظم زمونږ او ستاسو په زړونو درځه دا عمران خان دی خبرې به مشران کي خو یو نعره به لګو